چا چې حج وک او حج یشو حج مبرور، مبرور ویلکږي قبول تا او زیرته علامی او قیامت چې د قبول شوی حج علامات سوي علامه نخي ګوره دا یاد لري. ټولونه اول هغه کس چې د حج په ایامو کې بدو ردنا ځان اوساتي، کنزلو منزلو نه ځان اوساتي، د هم بسترۍ نه خپل کور والا سره د طواف زیارت نه مخکې خپل ځان اوساتي، صبر وکا په تکلیف باندې، څوک یې پوری وي را پوری وي په هغه باندې صبر وکا. یعنی داسې فسق فجور نافرمانی اونکا ټولو نه غټه علامه د حج مبرور په احادیثو کې دا هغه انسان دی چې د حج به الله تعالی کوم حج ګرځي، حج مبرور به الله تعالی ګرځي. دویم نمبر د حج مبرور نخا او علامه دا د قبول شوی حج چې ستا په زړه کې ریا ني، دستا په زړه کې په دغه حج کې رضا الهی خالص د الله د رضا د باره کړم، دا سینه چې د اجي سپ ټکه را سره زیات شي او بیا چې پس ورځ دغه انسان ته څوک ساده نوم اخلي. موږ پښتانه اکثر الکه اجي سپ را توایا دا 13 کال می 15 لک روپۍ لګولې دي، نو موږ تاسو د اجي صاحب د نوم اخیشتو لپاره پیسې لګو. زب اوس خلکو توایم چې ماته علامه او فهمه وای، ما دا تل ستیش کال دی پاره تیر کړي، خدای کینو کړي چې ما او تا د خپل نوم د صحیح اخیشتو حقدار نه یو چې څوک را خپل د خپل نوم را ته څوک صحیح وکړي. ما او تا کړه څه دی منځونه ما او تا نکړو او د سونه ما او تا نکړو، حقوق العباد ما او تا تباہ او برباد دي، چرته چې نافرمانی دي د زما استادي سیاکار خطاکار تورمخي ګناګار د الله په دربار کې خړسترګي ټټسترګي خلک یو، نو خپل د صحیح نوم اخیشتو قابل هم نه یو چې مونږ او تاسو ته خلکو بل نوم اخیشته د ګناهونو د وجه نه خبوي. ته یا ورته چې ماته علامه فهمه وایو، ماته مفتی اعظم پاکستان وایو، ماته حاجی وایا، دا مطالبه به خلکو نه نکړي. ها نه ناروا دي او نستا په چا باندې حق شتا چې تا ته څوک دا وایي دا ریا در نو چې په کوم حج کې ریا نه اخلاصي دا حج مبرور دی. او دریم نمبر علامه یې صدا دا چې کله انسان د حج ناراضي د اغه زیات تر توجه دا یا نه خدا د نیکیو په طرف باندې وي، نیک بشي نیکیو په طرف باندې، ګناهونه به پریدي، رغبت به اخرت په طرف باندې پیدا شي، دنیا نه به رغبت شي. علما فرمای دام د حج مبرور علامه ده چې داسې څوک شي. او دا یاد لري حدیث ته، ها امام بخاری حدیث ته ابا هريره فرمای الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حضور مبارک فرمای چا چې حج وکړه او دا حج یا حج مبرور شو، دا حج یا حج قبول شو، حضور مبارک فرمای د حج مبرور جزاء او بدلا د جنت نه ما سوا په آخرت کې بل هیڅ شی نشته. دغه انسان ته څه ملاويږي؟ جنت ورته ملاويږي. دومره ثواب یې د حج مبرور. او صاحبانو